وختي او سړی ما تلاس راکو نو هغه ما متعلق ما اوریدلیو چې حدیث چې دی دا د پیغمبر خبرې دی او پیغمبر صدم را هم سړی نو ما ته چې لاس راکولو نو ما داسې دا ګوتې ور وړاندې ما ته ولې لاس ټیک نه دی مال نه ټیک دی وی چې نو ګوتې ولې راکې مال ته دومره اهم سړی نه اهم سړی نه 90 ماډل موټر کې ناستو کروڑ پتی دی ارب پتی مال ته دومره اهم سړی نه ولی مال خو دولت در سره ډیر دی او دولتمن سړی زما په مخ کې داسم نه دی لکه ګیدړ زما عقیده په دې میدان کې مال د رحمان بابا دا اورنګزیب بادشاہ ورته وی چې کله کله زما دربار ته راځه او ما ته اشعار وای هغه ورته زه ویلا ته ورته واور اورنګزیبا نن پترخ کې می جانان پلاس کې می جام دے نن پترخ کې می جانان پلاس کې می جام دے زکا اورنګ د زمانه زما غلام دے زد یار تصویر پترخ کې او د مې جام پلاس کې ګرځوم نو اورنګزیب زتا خپل غلام غنما زب ول استا دربار ترازم تب زما جونګړې ترازه کا اشعار اورید دي شو بیا ورته وی چې اورنګزیب کا آرائش د تخت و تاج کا اورنګزیب کا آرائش د تخت و تاج کا خو مرګه بیدا تخت و تاراج کا کتنن په تخت او په تاج باندې غاوره او ناس کې نو استاد تخت او تاج به مرګه زیر او زبر کی او د خاورو ډیره بدر نه جوړ ملزاغه عقیده لرم تا د پیغمبر حدیث ته ویلی دي چې دا د پیغمبر خبرې دي او هغه دمره هم سړی نو ته څه شي نجی ما خو نه دی ویلی چپ تا نه دی ویلی ته به وګوره د خپل ځان حشر چې دولت ته کم طرف ته منډې وای دا دولت اوس یو نصیحت واوره خلق راله چې جی دولت را سره ډیر دی سوکو وې کدا دولت دا الله په لار کې نه خرج کوي نو د قیامت په ورځ به دې سره څه چل کیږي یوم نختم علی الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم دا دولت با د جهنم په اور گرم کړی شي ستاسو تندو او ستاسو ډډو او ستاسو ملاګانو ته په داغ ور کړی شي او بیا به आवाज وشي چې هاذا ما کنستم لانفسکم داغه دولت ته چې تاسو د ځان د پاره جمع کړي ستاسو د دولت به تاسو سره داسي چل کی د دولت خودري صفت دي درې خړل خراول او د الله په لار کې خرج کول او خراوا او د الله په لار کې خرج کړه ځینې سړی ما ته څوک صفت کوي جی هغه ډېر سخی دی څنګه سخی دی اجره ته چې ورشه سیوا پکې تور او شنه او روټه او درستخان دې ته سخی نه وای ماما دې ته روټي مار وای سخی دې ته وای چې درته پته ولګي چې دې زنه سل میل لره یو سړی بیگا نه هر شپه تیر کړي او په لارای کې زور شه ورپسې ورشه اول تداغه ضرورت زندگی برابر کې سخی توپ دیته وي چې نه پیجنې او خېټه ولا ډکک نه پیجنې او جامې ورواغوندې اوس پیجنې او راغه او تور شنی چا دی ولا راړو دیته خو سخی ابل ورځ یو سړی راغی تا خو چا ما یو ستو نو کوم خبر اوره دلته ډیر کېناوم ما دل ډیر مکه وی چې ولی مال ته غوړ چې مونږ ځان لره غواړو که څوک را پیښ شو یو پیاله غیلم ورکو کینه بس مونږ به بل څه نه کو ټول ورځ بخل کوله چېونه را غواړو مونږ خدوم راوس نشته او کینا مینا دل ډیر ما لندلار نسا وخت کم دی غل ناس تو سا جب اوړه په دې عادت کا چې الله 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 ټول وای الله 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 جب اوړه په دې عادت کا چې الله وای تاسو په د جمعات کې چې ناشتي په ایمان
بلم څوک شته په دې کائنات کې سوا د هغه ذات نه بل څوک شته د دې قابل بل څوک شته چې د هغه صفت سړی وکړي څوک شته بل څوک صفت همیشه د حسن کیږي د خیستوالی صفت کیږي نو د الله نه زیات خیسته بل څوک شته او د جناب محمد رسول الله نه زیات خیسته بل څوک شته نو صفت خو به یا د خدای کې او یا به د جناب محمد رسول الله بل لا څوک دی چې داغه به صفت د جمعې ورځ وا تور پټکې د سردار کونین په سر ای به کله کله تور پټکې او کله به سپینو کله به شینو تور پټکې په سر دی او صحابه داسې ناستي او پیغمبر په منبر ولاړ دی او توره جوبه مچول صحابه او داسې لږ سترګې اوچتې کې ورته وکړ الله اسامه خو کڅ شی و رحمان بابا وی نه بګوري رحمان ولې هغه مختا نه بګوري رحمان ولې هغه مختا ملکی چې د حسن تماشا کا د ټول اسمانونو ملائکه اسمانونو ملائکه درخواست سوای و یا الله هغه پیغمبر چې د چا په مختمه نه یو ورځ خو د اسمانونو تراوله چې مونږ هم لګورو کړ نو دا معراج اسمانونو کې کېدلو کې رازونه ډېر زیاتو خو یو لوی راز پکې دامو چې د اسمانونو د ملائکو درخواست خدای منظور کو دته وی چې اسمانونو تراشه چې دا د جنت او د اسمانونو ملائکې ستا تماشا لګو نو تعریف همیشه د حسن کیږي او حسن د الله نه زیات څوک دی او د جناب محمد رسول الله نه دی نو مال جب اوړه په دې عادت کا نور بس خبرې پرېدا د دې خلکو څه صفاتونه کې نواز شریف به څه صفات کې بلې چې ناشته صدر اعظم صاحب داغه به څه صفات کې الا شریعت نافذ بیگا شریعت بل اعلان کو شریعت را دو درې جمعې پس به بیا درته په باس کوم خو نن دومره واورئ چې کله شریعت بل اعلان بیگا د کړی نو نن بیا د وزیر اعظم نه پاتې کی او نن بیا غلام اسحاق صدر نه پاتې کی او نه بیا چیف منسٹر شتا یو به خلیفئی او د اری صوبې به یو گورنلی بس معاملہ ختم شو شریعت بل دیتا او سبانه با عدالتونو ته اډر وشي چې غل چې پیش او دو گواهان پیوشي لاسته غوس کوي مثلا اول آیات چې کوم نازل شوه دی اغا اقرا بسم ربک الذی خلق دی دا غالبا درشمه سپاره کې بیا ختم د قران چې کوم شوه دی آپ الیوم اکملت لکم دینکم باندې شوه نو دا ترتیب د نزول دی او یو دا ترتیب دی لکه موجوده چې تاسو په مخ کې دی شروع د الحمد نشوي دا او ختم په من الجنه والناس باندې نو عرض داو چې دا موجوده ترتیب په دغه ترتیب قران کریم په لوح محفوظ لیکل او په دغه ترتیب باندې بیا د ليله القدر په شپه باندې د لوح محفوظ نه بیت العزت ترا نازل شوه بیا د اسمان د دنیا نه چې څو وخت کې لاندې راتلو نو پکار داو چې دغه آسمانی ترتیب مطابق زمکه تم را نازل شوه ما په خبرو پوهیږئ پکار داس عزیزانو داسې زکه ونشو چې دنیا ته قران کریم د ضرورت مطابق برا نازلې ده مثلا په غار حرا کې ضرورت پیښ شو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نبوت ورکړه کېده او ور سره دا راغی چې اقرا بسم ربک الذی خلق قل ولا او دا الله په نوم باندې شروع کا نو ضرورت دی وخت کې د دې آیاتو نو دارا نازل شو بیا ضرورت پیښ شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې سورزه وحی بند شوی و نو کفارو دا پراپګاندا وکړه چې الله پاک دې پرې هو خدای ور سره تعلق قطع کړو چې ضرورت پیښ شو نو دا آیات راغې چې والضحى واللیل اذا سجا اے زما حبیب زما د ستا په دې خسته مخ قسم وی او ستا په دې تور زلف مې دې قسم وی ما ودعك ربك وما قلا ما تپریخه نه تاسو خیال راک
ضرورت پیښ شه نو دا آیات را سائل راغې سوال یې وکړ چې سوال یې وکړ څه ولا ورکړه پیغمبر څه سات پس بیا راغی څه سات پس بیا راغی بیا راغی حضور ورته فرمایل دا الله بنده څه سوداګيري دی جوړه کړې حکم راغی چې نه وام مسائل فلا تنهر سوال کون کې برټي نه سوال کون کې بنر اگر چې بعض علماء لیکلي دي چې دلته نه مراد سائل د دین مراد خو هر قسم سوال کون کې چی رټي به نه عزیزان خلق رال چې مونږ ته حکم دی چې زمونږ د خزو ماهانه بیماری وشي مونږ ته پکار زنانو ته چې کومه ماهانه بیماری راځي هغه وخت کې سړی ته پکار دي دا سوالو کو صحابه حکم راغی چې يسألونك عن المحيض قل هو اذن فاعتزلوا النساء اے پیغمبر تا نه دی خلقو د حیض تپوسو کو صحابه درنه د خزو د حیض د ماواری تپوسو کو قل هو اذن فاعتزلوا النساء ورتوای چې دغه وخت کې دا پلیتای دین یو طرف ته اوسه ضرورت دا پیښ شو نو دا حکم را بل ډل رااله چې یا رسول الله دا انور ټول عمر په یو حالي او سپوږمۍ کله وړيږي کله لويږي دا ولې آسمان نه حکم راغی چې يسألونك عن الاهله قل هي مواقيت للناس والحج د میاشتې پښتنه درنه وکړه ورتوای چې دا میاشت زکه وړو مولویوم چې تاسو په د میاشتو د کلونو حساب لګوي نو عزیزانو دا ترتیب د نزول په دی وجه مختلف قسم شوی ځکه چې قرآن کریم به د ضرورت مطابق نازلې ده خو چې د څه شي ضرورت به پیښ شو نو قرآن برا یو ډله رااله د یهودو او د پیغمبر په مخ کې دعوا وکړه چې کان ابراهیم یهودیا ابراهیم علیہ السلام نعوذ بالله یهودیو بل ډله رااله او سوال وکړه چې کان ابراهیم نصرانیا ابراهیم علیہ السلام نصاراو جواب راغی پیغمبر د ځان خبره خونه کول جواب راغی چې ما کان ابراهیم یهودیا ابراهیم علیہ السلام یهودی نو ولا نصرانیا او نه نصرانیو ولكن كان حنیفا مسلما وما كان من المشرکین لیکن هغه د باطل نه حق تمایلو او د مشرکانو نمنو جواب را نو عزیزانو قرآن کریم وقتن فوقتن دغه سے براته بل ډل رااله چې دا تسوی د ځان اوي دا ته چې سوی دا د خدای خبرې نه دي دا ته د ځان اوي الله جواب راکو چې وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي زمانہ پیغمبر د ځان یو خبر هم نه کوي دې چې څه وایي نو ما ورته وحی کړی ایو بزرگ وی چې اسی کی محفل کی کہہ رہا ہوں اسی کی محفل کی کہہ رہا ہوں کلام ان کی زبان میری خبر د خدای دی صرف جبه د جناب محمد رسول الله نور خبر دا غدي ته څومره ذخیره د حدیث چې دا ټول خبره د خدای دی جبه د پیغمبر قرآن کریم دا ټول خبره د خدای دی نو د قرآن په نزول کې دغه ترتیب سره نازلې ده ځکه نشو چې قرآن به د وخت مطابق را نازلې ده ډېر تنگ کنزلی دي چې بد حال جوړ ده یا الله سوکم جواب راغی چې واصبر علی ما یقولون خدای کنزلی کوي واصبر علی ما یقولون واهجرهم هجرا جمیلا دا دوی چې څه وایي په دې صبر کوا او پرې د پرې خودو نیکو سره پرې د دوی په دې تکلیفاتو باندې صبر کوا چې څه وایي ټیک وایي درخ ګورو بچی چاته بخه کی او چې څو وخت کې زور او قوت راغی او طاقت راغی کمزور یو ورته صبر کوا طاقت راغی بیا ورته وایي چې فقتلوا المشرکین حيث وجدتموهم اوس چې یو مشرک درنه ژوندې پاتې نشي چې چرته مومي سرته پرې کوا او چې چرته ته بیا کمزور بیا زما امداد ګوره نو د بدر په میدان کې بیا دې کمزور یو او د کفارو فوج ډیرو
نو الله فرمایل چې بثلاثه آلاف من الملائکه منزلین ولقد نصرکم الله ببدر وانتم اذلہ. د بدر په میدان کې مستا امداد وکړو، ته کمزورې وې، سه امداد مې وکړو. بثلاثه آلاف من الملائکه منزلین، 3000 ملائکې مې د بدر جنگ ته درولېږلې، پاسونو سورې وې، زیړ پټکی په سرو، کافر نه به سر غوس کو، ملائکه به نه ښکارې. تاسو خیال لرئ چرته چې ته کمزورې بیا زما زور بدر پسې روس، چرته چې بیا کمزورې شګې راواله او ورله د دوی طرف ته شګې راواغسته او داسې ویشته. وما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما. دا ویشتل زما دي، ته لړه که دا شګې دې طرف چې شګې لړې کې د شګې د هرې ذرې نه غشی جوړ شو، د کافر په سینه ننوت. نو عزیزانو دا ترتیب د نزول په دې وجه داسې دی چې څه قسم ضرورت به پیښېدو نو د هغې مناسب آیات برات. دا ترتیب غلو نیوی شو یا الله اوس د سره څه چالو غلا یې کړې ده. قرآن راغی چې السارق، سارق په عربي کې غل ته وایي. غل بیا په ډېر قسمه دی. غل هغې ته م وایي چې حق پټ کی، غل هغې ته م وایي. غریب سړي ګناه وکړه نو زه په منبر شرموم، او معتبر ګناه وکړه نو پرده پې اچوم، دې ته م غل وایي. نن لوی غله مونږ هم یو چې یو شی راته ناروا او ناجایز ښکاري او سترګې پې پټوو. پیغمبر فرمایلی دی الساکت عن الحق شیطان اخرس، د حق نه چپ پاتې کېدونکی دا ګونګی شیطان دی. نن بر سر بازار یو ظلم وشي، د یارې نه څوک ګوایي نه کوي. ولې هلکه وایي وروره د چا زور دی د دشمنۍ؟ اوس مونږ ځان په دشمنۍ اړو، ګوایي دې په چا وکړه خو ځان دې په دشمنۍ واړو. اوس د حق نه چپ پاتې کېدونکی شیطان اخرس، دا ګونګی شیطان دی. نن دنیا وګوره، ظلم ګوري. د تبلیغ 3 درجې دي: لاس، جبا او زړه. ظلم دی وکتو په لاس یې بند کا، ویني سا. د لاس زور دی نو په جبا ورته وایا، په جبا دی نشو ویلې، په زړه کې ور سره قطع تعلق وکا، تعلق ور سره پرېږده، دړه لګاو ور سره پرېږده. که دا 3 درجې په مونږ کې نه، مونږ مسلمانان نه. مونږ به ګورو چې دا سړی ظالم دی. د ظالم مرګري وګوره څومره یي، او د مظلوم مرګري وګوره څومره یي. د ظالم مرګری هیڅوک نه دی پکار، د مظلوم مرګری پکار. نن د ظالم مرګري زرګونه خلک، د مظلوم مرګری هیڅوک نشته. دې وجې نه عزیزان، اول اسلام په ځان راولی، په ځان. دا ځان اول مسلمان کا. نن ډنډورې دي په پاکستان کې چاله شریعت بل پاس شو، وزیر اعظم صاحب شریعت بل پاس کو. اوس نن درته په نوره تبصره نه کوم، خو ټول پاکستان لګیا دی او مبارکۍ دي، مبارک شو مبارک شو. خان دی که نه، نواز شریف خان دی، مبارک شو خان شریعت راوست. خان چې وینځلې جامې واغوندي مونږ مبارکي ورکړو. غریب سړی که نه وی واغوستیم په ایمان یې وایي چېرته مبارک هم ورته ویلي دي. تاسو دا شیخان می خان مبارک شه مبارک شه خان. ټوپای چېرته په سر کې دا کورکوری، مبارک شه خان مبارک شه. ډېره ښه ښکاري، اگر که د هغه د قچر په شان مخیم، خو چې کراکل ټوپای په سر کې، خان ډېره ښه ښکاري، شهزاده ښکاري. غریب سړی که د ترکو شهزاده پکې ښکاري، هغه ته څوک نه وایي چې مبارک شه. نالت په داسې ملک شه او نالت په داسې قوم شه. په داسې ملک نالت شه چې د کم ملک داسې قومي، او په داسې قوم نالت شه چې د کم قوم دا ضمیر وي او دا ایمان وي. دا څه بې غیرته خلق. زه 2 ټایمه کې ډېر تنګېږم، 2 ټایمه کې. یو چې چېرته واده وي او په لاره څوک مخې له راشي او لاس راکوي، نو هر سړي وریجې خوړلي، نو زما دا د وریجو بوی ډېر سخت بدي شي چې لاس داسې کم بس الټی راځي، نو لاس راکړي. ځکه چې دوی خو بیا لاسونه داسې مګلي، چا پې ګیرې مغوړې کړي، چا پې. او یو دا مردار عطر چې دي
دا ما استعمالوي. یو دا سپری د دې بوی چې راشي او سپری چاکړي الټي راځي، دا د انګريزانو ایجاد دی او د امریکای ایجاد دی. سلره خبره نه ده چې په دې کې د خنزیر چربي مکس شوي. مونږ خو په خوشحالي اترم کا شوق وی چرتا شوق می د اترو لګولو. نو په هندستان کې یو اتر جوړیږي حنا ورته وي، حنا ا د نکریزو نه جوړیږي. مولانا اسد مدنی مدذله العالی یو شیشه ما ترا کړي و د عطر حنا، امه تر سزان سره یې خدا سحر ټیم کې اسی بوئی کما نو 2 غنټې می په طبیعت خوشاله. نو دغم چې مګلی چاله لاس ماس مورک لاسونه چدي او زمونږ خلکو بچ لاس